أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. آية مباركة کی اللہ تبارک و تعالی توحید ذکر کی اور شرک تردید ذکر کی اللہ تبارک و تعالی دا مکلف مخلوق انسان پیدا کر دے مبتدی و پیدائش کے اللہ تبارک و تعالی کی آوازی خالق تھی اللہ سره بل څوک په دې کې شریک نشته دی الله سره په دې کې بل څوک مددگار نشته دی او د دې مخلوق په پیدا کولو کې الله تبارک وتعالى چاته محتاج نه دی او نه د الله تبارک وتعالى په خلیقوب کې څه کمزوري راغله او څه کمی راغله د انسان د پیدایش سره متعلق قرآن مجید کې مختلف ځایونو کې په مختلف طریقو سره دا مضمون ذکر کیږي چې موږ انسان د خاورې نه پیدا کړ دی او بیا د هغه نه لکه آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړ دی او د آدم علیه السلام نه د نسل چلیدلی دی لکه اولی چې باری کې ذکر دی وایي قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې خپل یو نائب پیدا کوونکی فرشتو ته الله تبارک وتعالى او فرمایي چې زه په ځمکه کې خپل یو نائب پیدا کوم بیا د نائب پیدایش به د سوی سورة الرحمن کې راځي خلق الانسان من صلصال انسان من پیدا کړ دی خاورنا د کوم خاورنا هغه چې څنګه کوونکی خاور ده خلق الانسان من صلصال كالفخار د څنګه کوونکی خاورنا لکه ټیکرې چې زړه شوی خاوره او سورة النحل کې غالبا ذکر دی انسان من پیدا کر دے سورة الحجر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ دا انسان من پیدا کر دے دا ټنګار کوونکی غړي شوی خاوره ده هغه خاوره ډډه کړې شوې پرېښودې شوه هغه زړه شوله د هغې نه الله رب العزت انسان پیدا کړ په دې آیت کې ذکر دی چې تاسو موږ د یو نفس نه پیدا کړی او په سورة النساء کې راځي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها اے انسانانو ویریږئ د خپل رب نه هغه رب چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او دغه نفس نه د بیبي پیدا کړو د دې نفس نه مراد دی آدم علیه السلام او الله رب عزت آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړ د خاورې نه جوړ کو او روح یې پکې واجب د آدم علیه السلام د پیدایش دپاره د ځمکې مختلفو حصو نه خاوره جمع شوه او هغه خاوره یو ځای کې شوه هغې نه الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړ لکه نن چې په خلقو کې مختلف قسمونه دي د رنګونو په اعتبار سره د خوی په اعتبار سره لکه بعضې خلق تور بعضې سپین بعضې سره دا د هغه خاورې اثرات دي بعضې خلق نرمخویه دي بعضې خلق سختخویه دي دا د هغه خاورې اثرات دي چې کومه خاوره سخته ده او د چا نسبت هغې سره دی نو هغه سخت سړی سخت د سپینې خاورې سره چا نسبت پیدا شوی دی هغه سپین دی تورې سره نسبت تور دی سرې سره نسبت هغه سور دی دا هغه خاورې سره د دوی نسبت دی د هغې په اعتبار سره
هغه صورتونه په انسان کې ښکاره کېږي. انسان الله رب العزت د دوه قسمه مادونه پیدا کړي دي. یو ته ماده بعیده وي، لرې ماده چې هغه خاوره ده، او دویم ته ماده قریبه وي چې هغه نږدې ماده ده، ماده منویه نطفه ده. آدم علیه السلام الله رب العزت د خاورې نه پیدا کړو، بیا د هغه نسل د نطفې نه پیدا کړي. خو د هغه خاورې اثرات د دې په ټول نسل کې را روان دي ورځي. او ظاهره ده چې دا انسان خوراک کوي، د خوراک کوم اشیا دي، ضروریات د ځمکې نه پیدا کېږي، او د هغې نه بیا نطفه جوړېږي، او د نطفې نه انسان پیدا کېږي. نو ظاهره ده د خاورې نه پیدا دي، د ځمکې نه الله رب العزت پیدا کړی دی. کله چې آدم علیه السلام الله رب العزت پیدا کړو، نو وجعل منها زوجها، آدم علیه السلام یوازې یو انسان دی، نور څوک نشته دی. نو د مانوس کېدو دپاره، سکون حاصلولو دپاره الله رب العزت د ده بیبي د ده د ګچې په خدای نه پیدا کړی. او آدم علیه السلام الله رب العزت بغیر د مور او پلار نه پیدا کړو. د آدم علیه السلام بیبي اما حوا علیه السلام، هغه د بغیر مور نه الله پیدا کړله، او عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړه. دا درې واړه قوانین الله تبارک وتعالی دنیا ته وښودل چې زه په دې باندې قادر یم، زه داسې کولی شم. نو انسان هغه د یو نفس نه الله بیا پیدا کړ. آدم علیه السلام نه ټول نسل وچلېد. د فلاسفرو دا عقیده ده چې انسان د فرد واحد نه دی پیدا، د یو شخص نه دی پیدا، بلکې د مختلفو اشخاصو نه پیدا دی، د ډېرو اشخاصو نه. دا نظریه غلط ده. دارون یو ماهر حیاتیات تیر شوی دی 18مې صدۍ کې، د هغه دا نظریه ده او دا یې خیال دی چې دا انسان دا مخکې شادو، بیا شادوګانو نه ترقي وشوه، نو دا انسان کې تبدیل شو. په ابتدا کې د انسان عقل او شعور دا هم کم، نو دا عقیده هم غلطه ده. انسان د نفس واحده نه پیدا دی چې هغه آدم علیه السلام دی. بیا دا عقیده چې انسان اول کم عقل او کم شعور او وروسته د شعور او عقل زیات شو، دا خبره هم غلطه ده، ځکه چې آدم علیه السلام د الله نبی دی، د الله پیغمبر دی، او د الله رب العزت نبی د الله پیغمبر د کامل شعور او د کامل عقل والی. نو دا خبره هم غلطه ده. د بعضې هندوانو هم دا عقیده ده چې انسان د یو نفس نه پیدا، او د قرآن مجید دا قانون دی چې دا انسان د یو نفس نه پیدا دی. آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړو، بیا ټول نسل د ده نه وچلېده، ټول انسانیت د آدم علیه السلام اولاد دی. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، مخکې یو د انسان یو خاص شرک طرف ته اشاره ده چې دا انسان الله رب العزت پیدا کړ، دا انسان الله رب العزت لوی کړ، او دل الله رب العزت ازدواجي زندگی نصیب کړله، د بیا الله سره شریک جوړي. خو د چې کوم شرک دی، د هغه شرک ذکر را روانو آیتونو کې دی. بعضې خلک هغه یو روایت پیش کوي او د دې شرک نسبت نعوذ بالله آدم علیه السلام ته کوي، نو هغه روایت چې دی هغه غیر معتبر دی، هغه اسرائیلي روایت دی، د هغې اعتبار نشته دی. دا د عام انسان سره متعلق خبره ده. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، کله چې دا انسان د ځوانۍ په عمر کې دی، د ده ازدواجي زندگی ده، خپل بیبي ته نږدې شو، حملت حملا خفیفا، نو بیبي حامله شوله په حمل خفیف سره. سپک حمل ابتدا نه حامل زنانه ته د حمل څه تکاوت، څه تکلیف، څه اذیت دا نه محسوس کېږي. فمرت به، نو په دې سره تله راتله ځي راځي، په خېټه باندې د زنانه بچی وي، خو هغه بچي سره زنانه چېرته تلل راتلل وي، هغه کې کېناستلل، سملاستلل او ګرځېدلل ودرېدلل، دا ټول حالات چې دي بچي سره سره وي. فلما اثقلت دعوا الله ربهما، هر کله چې درنه شلله دواړو دعا وکړل د خپل رب نه. لکه چې کله حمل هغه دروند شو او پیدایش ته وخت نږدې شو،
نو بیا ورته تکلیف شو او بوج زیات شو یره محسوس شله خوف پیدا شو دغه خوف د وجنه د اذیت او د تکلیف په وجه باندې بیا د الله طرف ته متوجه شل دعا یې شروع کړه الله غواړي لئن آتیتنا صالحا الله دې ته تام سنیک صالح اولاد راکړه لنكونن من الشاکرین نو خامخا شکر گزار بشو ستا شکریه به ادا کړو چې دا بچون صحیح سلامت وي کامل الخلقت وي لکه د اعضاء پوره وي په اعضاء کې څه فرق نه وي او نیک وي نو الله موږ ستا شکریه ادا کوو پرې باندې ستا تعریفونه وکړو ستا شکر گزار به یو حمد و ثنا به بیانو په دې باندې چې ته موږ له نیک او صالح اولاد راکړي او چې کله الله رب العزت دغه انسان له نیک او صالح اولاد ورکړي نو دې بیا د دغه اولاد په پیدایش کې چې الله ورله ورکړي دي په دې کې موږ د الله سره شرک کوي شریک جوړي کله نوم د هغه شرکي نوم دي او کله د هغه په پیدایش باندې داسې اعمال کوي چې هغه اعمال شرکیه اعمال دي نو یو په دې آیت مبارکه کې د دې خبرې ذکر دی چې الله رب العزت انسان پیدا کړ دی انسان د خاورې نه بیا دغه یو انسان آدم علیه السلام نه ټول نسل د هغه پیدا شوی دویم دا چې د اولاد ورکولو والا د الله ذات دی الله نه ما سوا بل څوک د اولاد ورکولو والا نشته اولاد ورکوونکی ذات د الله رب العزت دی لکه څنګه بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا اولاد زه ورکوم سورة الشورى لله ملک السماوات والارض خاص الله د پر بادشاہت او اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی یخلق ما یشاء هغه چې پیدا چې څو غواړي هغه پیدا کوي یا هب لمن یشاء اناثا چاته غواړي ټول جنکۍ ورکړي او یا هب لمن یشاء الذکور چاته غواړي ټول هلکان ورکړي او یزوجهم ذکرانا و اناثا وچی چاته غواړي نو هغه هلکان او جنکۍ دواړه ورکړي ويجعل من يشاء عقيما او چې چاته غواړي هغه شند وګرځي نه هلکان او نه جنکۍ انه علیم قدیر یقینا شکر کول ول ذات د الله رب العزت ته چې کله انسان له الله تبارک وتعالى اولاد ورکړي مثلا بیا په دې کې الله سره شرک نه دی کول پکار د شرک نه ځان بچ کول پکار دي خو انسان دا ډېر ناشکر دی اول دی الله رب العزت نه غواړي او دی الله تعالی چې کله په باندې تکالیف وي مصائب وي چې کله تکلیف او مصیبت لري شي د خوشحالي نصیب شي نو دی بیا الله پریږدي د الله احکامات ماتي او الله سره شرک کوي بیا خپل د نفس چې کوم خواهشات دي د هغه خواهشاتو پیروي او تابعداري کوي د الله اطاعت او تابعداري دی ایږي هو الذي خلقكم من نفس واحده الله ذات چې تاسو پیدا کړی د نفس یو نفس نه وجعل منها زوجها او ګرځولې د دینه بیبي د دې نفس بیبي ليسكن اليها دې د پاره چې دا نفس سکون حاصل کی دیتا لکه آدم علیہ السلام نے پیدا کړی د دنه د بیبي پیدا کړل چې د دې بیبي ته سکون حاصل شي مانوس شي دې سره فلما تغشا پس هر کله چې دا انسان د پټ کړل بیبي خپل یعنی نزدېکت ورته حاصل حملت حملا خفيفا نو دا حامل شله په حمل خفيف سره سپکونه هلکونه حمل دي فمرت به فسلمت لپدې سره فلما اثقلت دعوا الله پس هر کله چې درنش له دعا وکړل دي دوړو د الله نه او غوښتل الله ربهما شهد دي دوړو رب دي لئن اتيتنا کچر سترا کی مولا صالحا نیک بچي لنكونن نو خامخ شبمون من شاکرین د شکر گزارونه موږ خامخ د شکریا ادا کوو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا